Bismillahirrahmanirrahim. General Science book grade 4 chapter number 6 نستعرض force and motion. force وی قوت یا طاقت اور motion وی حرکت تا دی خو ګورې مونږ سره دی بل پوینټ باندې ولیکو. force مطلب قوت and motion اور حرکت. په دې چپټر کې مونږه د قوت یعنی فورس او د حرکت باره کې به خبرې کوو. مطلب دا دی که مونږ یو څیز باندې فورس لګو په هغې کې به تبدیلي راځي، د هغه په فزیکل کرکټرز کې، د هغه په پلیس کې، د هغه په سټیټ آف ریسټ کې یا سټیټ آف موشن کې به تبدیلی راځي. دا خبرې به مونږ کوو. لکه زه یو ګاډي له داسې ټیکه ورکوم، هغه به مخکې حرکت کوي. یو ګاډی روان دی، هغه ته زه خښته مخې ته ږدمه یا بل څه فورس ورته اپلای کوم مخامخ، نو هغه به ودرېږي. بال دی په بیټ باندې ووالی شو، هغه به ډایرکشن چینج کېږي، هغه به حرکت موشن کې به چینج راځي یا د سپیډ کې به چینج راځي. نو د فورس د طاقت په وجه باندې چې په حرکت کې کم کمی زیاتې او تبدیلی راځي، دغه ټولې خبرې به نن موږ په دې کې ډسکس کوو، که هغه هر څه کې وي په لایف کې. دلته لیکلي چې why are different bodies sometimes found in a state of rest and motion. why are different bodies کیوں مختلف bodies یعنی جسامتیں sometime بعض اوقات found in a state of rest سکون کی حالت میں پائے جاتے ہیں and motion یا حرکت کی حالت میں پائے جاتے ہیں. نو زه به دا ویم که په دنیا کې دا سیټلایټس دي، څومره دا الله تاوی په خپل قوت او طاقت باندې په هغې پسې شاته نه یو فورس دی، د هغې په وجه باندې د دنیا د ځمکه د هر څه تاویږي. که چېرته دا فورس دی شاته نه الله ختم کړي، دا به ودرېږي. یا زه به ویم چې یو څیز مثال داره پروت دی او دا د خپل ځای نه خوځي، ولې؟ د باندې ګریویټیشنل فورس دی، د ځمکې خپل یو قوت دی 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر، نو د هغې په وجه باندې دا په خپل حالت کې پروت دی. ټیک ده. نو بعضې څیزونه که موشن کې دي هغه موږ ته موشن کې ښکاري، بعضې څیزونه که ریسټ حالت کې پراته دي هغه د ریسټ په حالت کې پراته دي. ولې پراته دي؟ نو ځکه چې دې باندې مختلف قسم فورسز دي. یعنی یو بال زه داسې ولمه لږ ساعت بعد به هغه ودرېږي، هغه باندې د هوا فورس دی، د ځمکې ګریویټیشنل فورس دی، ریزسټنس دی پې، نو په دې وجه باندې هغه ودرېږي. به هر حال بعضې څیزونه چې د ریسټ په حالت کې دي او بعضې د موشن په حالت کې دي، نو دا د فورس په وجه یا فورس پې شته یا پې نشته دی. ټیک ده. به هر حال if an object is thrown upwards اگر کسی چیز کو اوپر ہم پھینک دیں why does it always return to the earth تو یہ کیوں واپس زمین کی طرف آتی ہے وہ چیز. که یو څیز داسې بره ولمه، لکه مثال زه یو څیز داسې بره تروکم بال دی، نو دا واپس ځمکې ته راځي. دې ځمکې ته واپس ولې راځي؟ یاد ساتئ دې ځمکه کې الله پاک یو کشش پیدا کړی دی، هغې ته وایي ګریویټیشنل فورس. ګریویټیشنل فورس او دا برابر وي د 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر. کله چې د ځمکې نه موږ په بره ځو نو موږ سره لیرز دي که نه، د اټماسفیر لیرز دي، لکه ټروپوسفیر، میزوسفیر، ترموسفیر، اګزوسفیر، او د دې نه بره چې کوم دی بیا موږ سره خلا ده. آسمان طرف ته چې ځو نو خلا باندې د ځمکې هیڅ قسمه کشش نشته دی، د ځمکې دا فورس دا خلا کې نشته دی. نو دلته که ته یو څیز بره ولې به همغه شان روان وي. نو د ځمکې خپل یو فورس دی، په دغه وجه یو څیز که موږ هوا کې پرېږدو که هغه هر څیز وي هغه په بره نه ځي، واپس ځمکې له راځي. نو د ځمکې دغه فورس په وجه باندې هر یو څیز ځمکې له راځي. what is the importance of gear in a bicycle. په یو بایسایکل کې د ګیر کار څه دی؟ که تاسو خیال کړئ ګیر داسې د بایسایکل کې داسې ګرارۍ لګېدلې وي، داسې ټیک ده، او دې باندې داسې چین لګېدلی وي، زنځیر داسې لګېدلی وي، دې باندې دلته بله ګرارۍ لګېدلې وي، داسې تاویږي. نو دې ته موږ وایو چې ګیر. ټیک شو. ګرارۍ چې ورته موږ وایو ګیر. د دې کار دا دی چې دې باندې موږ فورس اپلای کوو
په دې بایسایکل باندې دلته هغه خپله لګېدلي وي ته چې که نه دې باندې ماشوم خپګ دی یا غټ هم چلی نو دې باندې چې کله فورس اپلای کېږي نو دا ګیرارۍ تاویږي دا ګیر تاویږي دې په وجه دا ګیرارۍ تاویږي یا دا ګیر او د دې په وجه باندې ویل تاویږي پوره پایه تاویږي نو د فورس اپلای کېدو په وجه باندې دې کې موشن را پیدا کېږي نو د ګیر کار څه دی موشن حرکت کې راوستل یو څیز ټیک شو راځئ د سبق ته ګورو Have a look at your surroundings. अपने इर्द गिर्द का मुआयना करें look नज़र डालें surroundings इर्द गिर्द You will notice that some objects are stationary and some are moving. आप नोटिस करेंगे अंदाज़ा लगाएंगे कि some objects बाज़ चीज़ें साकिन हालात में हैं and some are moving और बाज़ हरकत में हैं माता सोला सेटेलाइट मिसाल दर को दاسې ډېر مثالونه شته چې ساکن حالت کې دي په دنیا کې یو کاڼی پروت دی یو بل څیز پروت دی نو ساکن حالت کې وي Can you tell how to produce motion in the bodies at rest? Can you tell क्या आप बता सकते हैं تاسو هم ویلی شئ how to produce किस तरह पैदा किया जाता है څنګه پیدا کیږي motion حرکت in the bodies at rest उन बॉडीज़ में उन जिस्मों में उन चीज़ों में हरकत किस तरह पैदा होगी जो साकिन हालात में है लगे उस चीज़ दारे फॉर एग्जांपल दा उगाड़ है दा वलाड़ ले हाँ देखिए हरकत संग पैदा कीगी दिल भैया दिकावर को या बेरा कागू ठीक है फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हाउ कैन अ टॉय कार बी मूव्ड मिसाल के तौर पर किस तरह टॉय कार खिलौने की जो गाड़ी होती है खिलौने गाड़ी वो किस तरह उसको हम हरकत में लाएंगे हकीकत के बसंग हरकत रावलू When you push जब आप इसको धक्का देंगे दिकावर की पुश धक्का देना और पुल या खींचेंगे ये रखागे द टॉय कार विल विद योर हैंड अपने हाथों से अगर इस खिलौने की ये जो गाड़ी है इसको आप धक्का देंगे या इसको आप खींचेंगे तो इसमें हरकत पैदा होगी इट काज इज़ द टॉय कार टू मूव इसकी वजह से ये गाड़ी इसमें हरकत पैदा होगी कचर ततियो गाड़ी ला काग द रेल गाड़ी कना दासी द माशुमान किलोना वी कदी लतकल दिकावर की इराका के नदी के हरकत रा पैदा नो ददी नस खबर अहसवा ददी न दा खबर अहसवा फोर्स कुव्वत या ताकत द एक्ट ऑफ पुशिंग और पुलिंग अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स वो अमल धकेलने का या खींचने का किसी बॉडी को इसको हम कहते हैं फोर्स इसको हम क़ुव्वत कहते हैं किसी चीज़ को धक्का देना या किसी चीज़ को खींचना इसको हम क्या कहते हैं फोर्स ये चीज़ लदी कवर को लिया रख कर देता फोर्स वेलिश ठीक शो फोर्स इज़ यूज टू मूव और स्टॉप द बॉडी क़ुव्वत इस्तेमाल होती है किसी बॉडी किसी जिस्म को रोकने या हरकत में लाने के लिए ताकत इस्तेमाली की उस चीज़ की हरकत पैदा कोलो या रामने कोलो तो पर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर टू ओपन अ डोर दरवाजे को खोलने के लिए वी ईदर पुल इट टूवर्ड्स अस और पुश इट अवे हम दरवाज़ा अपनी तरफ खींच लेते हैं या इसको धक्का देते हैं कई दरवाज़ा खुलावे ने बेजान तरफ तरका की या दिकावर के न बखुलावी की दग दिकावर को या राखल दे पर बखा मखा फोर्स या क़ुव्वत पकारी की कम चिस्ता पलास की मौजूद दे इनफैक्ट हकीकत में पुश और पुल आर फोर्सेस धक्का देना या खींचना यही क़ुव्वतें हैं हकीकत के दिकावर को लेसिजला या राखल दा ताकत है फोर्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ अ बॉडी क़ुव्वत की वजह से फोर्स की वजह से इंक्रीज ज़्यादा होती है और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ बॉडी किसी जिस्म में उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा करती है ये क़ुव्वत या वे कमई या ज़्यादा देसिस द बॉडी स्पीड लका यो बाल पर बैट बानो लगी नो दा बाल ब तेज़ी से रफ्तार लाड़ डायरेक्शन में चेंज हो द स्पीड की बम फ़र्क राशि बाज़ औक़ात बाल बैट राशि नो इंसान तेज़ राशि हो चे पदी बैट बाने वो लगी स्टॉप की ना बाल बिल्कुल स्लोज में के सर उधरेगी फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन क़ुव्वत की वजह से चेंज तब्दीली आती है द डायरेक्शन समत में समत सीन मीमती डायरेक्शन
سمت کې به هم تبدیلی راشي، لکه بال په دې اړخ راشي که نه او زه شاټ وم نو بال دې اړخ ته لاړ شي. ٹھیک شو. فار ایگزامپل مثال کے طور پر اپلائنگ فورس ٹو اے بال ود اے بیٹ چینجز اٹس ڈائریکشن آف موشن. اگر کسی بال پہ فورس یا طاقت لگے تو اس بال کی جو سمت ہیں اس میں بھی تبدیلی آتی ہے. کہ بیٹ باندې زه بال وهم نو د هغې په ڈائریکشن په سمت کې په طرف کې هم تبدیلی راشي. ولې؟ دا د قوت طاقت په وجہ. ڈو یو نو کہ آپ جانتے ہیں وین یو پک اپ این آبجیکٹ، جب آپ کسی چیز کو اٹھاتے ہیں، پک اپ اٹھانا، کتا سے چیز راوچتوي، یو آر پولنگ اٹ، آپ اس کو کھینچ رہے ہیں. تاسو یغه راکاږئ به. وین یو تھرو این آبجیکٹ، اگر آپ کسی چیز کو پھینک رہے ہیں، کتا سے چیز غورځوي، یو آر پشنگ اٹ، تو آپ اس کو دھکا دے رہے ہیں. ٹھیک ده. هغې له ته وایي دکه ورکړې نو به غورځېږي، که راکاږئ او راوچتېږي. A force acting on a body can change its shape. کوئی بھی طاقت کسی باڈی پہ جب لگتی ہے تو اس کی شکل میں بھی تبدیلی آتی ہے. کہ یو طاقت زه په یو څیز باندې لګوم هم د لاس یا د خپې یا د ګزار نو هغې کې به تبدیلی راځي د هغه په شکل کې هم. فار ایگزامپل مثال کے طور پر اف یو پریس، اگر ہم دبا دیتے ہیں، پریس دبانا، این ایمپٹی کین، ایک خالی کین کو لکه دا ڈبے، کین ڈبی ته وي، اٹ ول بی کمپریسڈ، تو یہ سکڑ جائے گی یہ چیز. ٹھیک ده. اگر ایک ڈبہ ہے تو یہ سکڑ جائے گا. کہ جوس ډبې دی هغې له ته په لاس باندې زور ورکړې به چیت شي. ولې؟ د پاسه پې فورس ولګېدو. پوائنٹ ٹو پانڈر، غور کریں. کین یو ٹیل ویئر فورس از یوز ان ایوری ڈے لائف؟ روزمرہ زندگی میں کہاں پہ یہ طاقت استعمال ہوتی ہے؟ په دنیا کې په روزمره زندګۍ کې که ته ګرځې ستا په خپو باندې دا طاقت استعمالیږي، په ځمکه باندې ته ګرځې، که ته خبرې کې ستا په چیسټ باندې دا دغه سینه باندې دا طاقت استعمالیږي، په ووکل کارډ باندې ته خبرې کې، که ته لیکل کې نو ستا په ګوتو، نو په دنیا کې هر ځای کې دا طاقت استعمالیږي. ایکټیویټي 6.1 with which force push or pull will be applied to change the shape of the following objects. درج ذیل چیزیں ہیں، اس پہ آپ اس کو آپ جب کھینچیں گے یا اس پہ اس کو دھکا دیں گے تو ان چیزوں میں تبدیلی آئے گی. ودا درج ذیل چیزوں نے دې لکه ته زور ورکې یا یې راکاږې نو دې کې به تبدیلی راځي. نو بوتل که ته د په شیپ کې شکل کې تبدیلی راوالي نو دا به پریس کې پوش، دا پوش او پل دواړه دی ښه. که داسې کوک کې نو پل او پوش دواړه راتلی شي، که په ګوتو باندې داسې کې صحیح ده نو پوش راتلی شي، او که ته یې داسې راکاږي نو پل هم راځي. پیپر دی نو داسې رامن جوړه کا، دې ته څه ویلی شي؟ او پل یا پوش. ټوت پیسټ دې له چې داسې زور ورکړي نو هلته به ترې هغه راوځي، نو دا څه شو؟ پوش. پوش دبانا. ربر بینډز، ربر بینډ به داسې راکاږي نو پل رابخکلی شي. او پلیټ ډب دا د لوبو کم سیزونه دي، مثال کے طور پر دا که ته پریس کې نو دا به پوش کې، دا به خپل دغه بدل کی، شیپ به بدل کی. بل دی موشن. موشن مطلب حرکت. You may have seen different types of swings. Swings جھولے، زانگوگانی یادی. ان پارک اور پلے گراؤنڈ، آپ نے کھیل کے میدان یا کسی پارک میں مختلف قسم کے جھولے دیکھے ہوں گے. تاسو به مختلف قسمه زانگوگانی په پارکونو کې لیدلی یا پلے گراؤنڈ کې. How do they move؟ وہ کس طرح حرکت کرتے ہیں؟ هغه څنګه حرکت کوي؟ یاد ساته. دا دې ته سوینګ وایي. دا ټو اینڈ فرو، آگے پیچھے ځي. دې ته سلایډ وایي. په دې باندې ماشوم دلته راوخیږي او داسې پرې راوښویږي. او دې ته سیسا وایي. دا وګوره هغه داسې منځ کې بیرنګ لګېدلی وي، سیسا. یو ماشوم چې دې باندې زور ولګي نو بل اوچت شي، بیا هغه دا خپو له زور ورکړي دا اوچت شي، ښکته شي. او دې ته میری ټو راوند وایي. صحیح ده. میری اف راوند، یا دې ته بل نوم مخلي، دا ماشومان چې پکې تاویږي. ټیک ده. نو په دې دلته سټیرنګ بیا سټیرنګ باندې زور کوي او دا تاویږي. بهرحال په دې ټولو کې د طاقت استعمال شته دی. میری گو راوند. ٹھیک ده. دا یې لیکلی. The seesaw moves up and down. دا سیسا ده، اوپر نیچے اس کی حرکت ہوتی ہیں. لکه دا بروخکته د خپو په استعمال باندې دا سیز بروخکته کیږي. The merry-go-round moves in a circle. merry-go-round ما تاسو ویل منځ کې سټیرنګ لګېدلی، داسې سټیرنګ یو ګیر چاپېره خلک پکې ناست وي، داسې تاویږي ګول، ایته merry-go-round. بل نوم ورته علي وایي دا ګیر چاپېره حرکت کوي. while the swing moves back and forth. back and forth آگے پیچھے. سوئنگ جھولا آگے پیچھے
झूलता है हगा मख रुस्तु की खोजीगी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम इट, आप इनसे क्या मुशाहिदा लेते हैं, आप इनसे क्या अखज़ करते हैं, आप इनमें क्या देखते हैं। तस्पदी किससे गो रही। द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन ड्यूरिंग मूवमेंट, हरकत के दौरान एक जिस्म अपनी जगह को तब्दील कर रही है। द हरकत पोजबानी ये जिस्म खपल से बदले रा बदले। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर असीसा इज़ इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट इन द पार्क। मिसाल के तौर पर ये सीसा है, ये एक पार्क में साकिन हालात में है। साकिन हालत के रमाशुमान पिने दिनास। चिल्ड्रन सेटिंग ऑन सीसा अप्लाई फोर्स ऑन इट, जब बच्चे इसके ऊपर बैठते हैं तो इसके ऊपर ताकत लगती है, क़ुव्वत लगती है। ऑन इट एंड सीसा स्टार्ट्स मूविंग अप एंड डाउन, और सीसा वो ऊपर नीचे इसमें हरकत शुरू हो जाती है। देखिए हरकत चालूशी बरौलान दे देखिए हरकत चालूशी वली माशूम खपोला जोर वर की न दा सीसा बरशी और दा माशूम खतला सीधा शानदा हरकत कई बरख कता। द प्रोसेस इन विच अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इज कॉल्ड मोशन, वो अमल जिसमें एक जिस्म अपनी हालत तब्दील करे उसको हम कहते हैं मोशन। लका सीसा दा वलाड़ा दा माशूमान खपल फोर्स ताकत इस्तेमाल पोजबानी दे कि हरकत पैदा होने देता हुई मोशन। ठीक शो हाँ। पॉइंट टू पॉन्डर, हाउ डज द गर्ल सिटिंग ऑन स्विंग मूव। अब एक बच्ची यहाँ पे इस झूले में बैठी हुई है तो ये किस तरह हरकत करती हैं। याद साथ ही दे पखपल बॉडी बानी जोर लगी द खपो पर जरिए बांधी या द बेली या द बट पर जरिए बांधी और द माशूम हरकत दसे कई फोर्स लगी दो पोजे बांधी। सही था। ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू एंड टेल, अपने इर्द गिर्द चीज़ें मुशाहिदा करें और बताएं। खपल गिर चपेर उगोरी अवई। विच ऑब्जेक्ट मूव्स अप एंड डाउन, कौन सी चीज़ ऊपर नीचे हरकत करती है। बरौलांदी स हरकत कई तासो सली दिली दी खपल जिंदगी की। ठीक दा कमेंट के हमारे जवाब रहा कई। विच ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ, कौन सी चीज़ आगे पीछे हरकत करती है। तासुली दिली आगे जवाब मंगला रहा कई। आसान दी विच ऑब्जेक्ट्स मूव इन अ सर्कल, वो कौन सी चीज़ है जो दायरे में घूमती हैं, जो पर दायरा की हरकत कई दासली दे जवाब हम मंगता रहा कई कमेंट के। उम्मीद सातमा दी सबक नमंगदा खुलासा हासिल अकड़ा چې په दुनिया کې कम कार هم کیږي د هغې دپاره به د انرژي یا د فورس ضرورت وي که مونږ ګرځو یا سیټلایټس موومنټ کوي یا د دې نه علاوه په موشن کې دي څه یا بال موومنټ کوي. ټیک ده که نه، یا پکې تاویږي یا ګړۍ کې دا دغه تاویږي خوځېږي را خوځېږي. صحیح ده. نو په دنیا کې که هر سیز کې د هغه په ځای کې تبدیلي راځي په موشن یا په ریسټ کې د هغې دپاره به قوت فورس پکار وي، بغیر د هغې نه به دا نه کېږي. نو که یو سیز ته ودرې د هغې دپاره به قوت لګې، که دروازه را کولاوې قوت به لګې، یا د دې نه علاوه که ته ګرځې قوت به لګې په خپو باندې په ځمکه باندې. نو د هر سیز په کار کې د هغې نه شاته فورس په کار دی، او فورس په وجه باندې د دنیا زیاتر کارونه دا روان دي او کېږي. ټیک ده. چونکې دا ساینس دی، په دې کې بیا دې باندې تجربې هم کېږي. بهرحال دې ځای پورې موږ تاسو ته ویل نیکسټ ویډیو کې موږ تاسو سره شریکو ګریویټي. نو ګریویټي به انشاءالله کشش ثقل یا زمینی کشش دا به انشاءالله بلې ویډیو کې تاسو سره شریکو. موږ سره اوسئ. ښه د باد و بریالي اوسئ. الله حافظ.